بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 22 نمبر درس دی. دا درس دا به مونږه په 2 حصو کې تقسیمو. په لومړی حصه کې به مونږه د غیر منصرف کم کلمات دی د هغې د پیژندلو دپاره به شپږو مشهور علامات دا ذکر کو، او په دویمه حصه کې به بیا مونږه د غیر منصرف د هغې حکم دا به بیانو، او بیا به مونږه د منصرف د هغې تعریف کو او د هغې حکم به ذکر کو. نو مونږه راځو لومړی حصې له. د غیر منصرف د کلماتو د پیژندلو مشهور علامات دا شپږ دي. نمبر 1، هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې ګول تاوي، نو دغه اسم دا به غیر منصرف وي، خوا که دا د مذکر نوم وي او که د مؤنث نوم وي. هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې ګول تاوي، یعنی هغه تاوي چې هغه په وقف کې په ها سره بدلیږي، نو دغه نوم دا به غیر منصرف وي، خوا که دغه نوم د مذکر وي او که د مؤنث وي. مثلا طلحة، حنظلة، ابو هریرة. نو دا درې وڼه دا د سړو نومونه دي، لیکن تدې په آخر کې ګول تا راغلی ده، لہذا دا الفاظ دا غیر منصرف دي. دغسې عائشة، فاطمة، خدیجة او داسې نور هغه الفاظ چې هغه د چا نوم وي او د هغې په آخر کې ګول تا راغلی وي، نو دغه کلمات دا به غیر منصرف وي. دویم نمبر علامت دا دی، هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې الف نون زائدتان راشي، نو دغه کلمه به هم غیر منصرف وي. هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې الف نون زائدتان راشي، نو دغه نوم دا به هم غیر منصرف وي. مثلا عثمان، فرحان، عمران، سلمان او داسې نور الفاظ. نو که مونږ او تاسو وګورو، نو د دې ټولو نومونو په آخر کې الف نون زائدتان راغلی دي، لہذا دا کلمات او دا نومونه دا به غیر منصرف وي. نمبر 3، چې کومه صیغه د افعلو په وزن باندې وي، نو هغه به غیر منصرف وي. چې کومه کلمه د افعلو په وزن باندې وي، نو هغه کلمه دا به غیر منصرف وي، لکه احمد، اشرف، افضل، ازرب، اعلم، احمر. نو دا څونه کلمات چې مونږ ذکر کړل، نو دا ټول د افعلو په وزن باندې دي، لہذا دا غیر منصرف دي. نمبر 4، د پیغمبرانو نومونه دا غیر منصرف دي سوا د 7 پیغمبرانو د نومونو نه. د ټولو پیغمبرانو نومونه دا غیر منصرف دي سوا د 7 پیغمبرانو د نومونو نه، او هغه دا دي محمد، صالح، شعیب. دا 3 عربي نومونه دي، او دا 3 وانه دا منصرف دي، او 4 نومونه هغه غیر عجمی دي او هغه هم منصرف دي، او هغه دا دي هود، لوط، نوح او شیث. نو د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي، لیکن د 7 پیغمبرانو نومونه دا منصرف دي. بیا په دغه 7 نومونو کې 3 نومونه دا عربي دي او دا 4 نومونه دا غیر عربي دي. نمبر 5، د ټولو فرشتو نومونه دا غیر منصرف دي. مثلا جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل او داسې نور د فرشتو نومونه دا ټول دا غیر منصرف دي. نمبر 6، چې کومه کلمه چې کومه جمع د مساجدو او د مصابیحو په شکل باندې، نو هغه جمع دا به غیر منصرف وي.
چې کومه جمع د مساجدو او د مصابیحو په شکل باندې وي نو دغه جمع دا به غیر منصرف وي، لکه مسائلو، زواربو، فواتحو. نو دا جمع د مساجدو په وزن باندې دي. نو څنګه چې مساجدو غیر منصرف دی نو دغسې مسائلو، زواربو، فواتحو دا هم غیر منصرف دی. دغسې مفاتیحو، مزاریبو دا هم غیر منصرف دي ځکه چې دا د مصابیحو په شکل باندې دي. نو دا موږ د غیر منصرف کلماتو د پیژندلو یو شپږ مشهور علامات دا ذکر کړل. نو که دا موږ ته یاد وي نو انشاءالله تعالی د منصرف او د غیر منصرف په پیژندلو کې به موږ ته څه نه څه اساني وي. اوس موږ راځو دویم حصې ته. د غیر منصرف تعریف خو مخکې موږ ذکر کړی او په هغې باندې موږ تفصیلي بحث هم وکړو چې غیر منصرف به موږ هغې ته وایو چې په هغې کې د منصر په 9 اسبابو کې 2 سببونه یا یو سبب چې قایم مقام د 2 سببونه وي چې دا پکې موجود وي. خو د غیر منصرف حکم څه دی؟ یعنی که یو کلمه غیر منصرف شي نو د هغې فایده به څه وي او د هغې حکم به څه وي. نو اوس موږ د غیر منصرف د هغې حکم ذکر کوو. نو د غیر منصرف حکم دا دی چې په دې باندې به کسره او تنوین دا نه راځي. چې کومه کلمه دا غیر منصرفي نو په هغې باندې به کسره یعنی زیر او تنوین یعنی خوا که 2 زبر وي که 2 زیر وي او که 2 پیش تنوین وي دا به پې نه راځي. او مونږه د غیر منصرف اعراب هم ذکر کړیو چې د دې حالت رفعي دا به په ضمې سره وي، حالت نسبی او حالت جری دواړه به په فتحې سره وي. د حالت رفعي مثال لی جاءني احمد، د حالت نسبی مثال لی رأیت احمد، او د حالت جری مثال لی مررت باحمد. نو که مونږ او تاسو په دې 3 وړو جملو کې وګورو نو د احمد دا لفظ دا غیر منصرف دی، لیکن په دې 3 وړو جملو کې په احمد باندې تنوین نه دی راغلی، بلکې په لومبي مثال کې جاءني احمدو کې د احمد د دال د پاسه ضمه راغلی ده، په دې 2 مثال کې احمد د پاسه زبر راغلی دی، او په دې 3 مثال کې هم د احمد د پاسه زبر راغلی دی. او په مررت باحمد نو په دې کې هم په احمد باندې با حرف جاره داخل شوی دی، لیکن دا احمد له زیر او کسره دا نه ورکوي، بلکې د دې حالت جری دا به هم په فتحې سره وي. نو د غیر منصرف حکم دا دی چې کومه کلمه دا غیر منصرف وي نو په دې باندې به کسرم ناراضي او تنوین به هم په دې باندې ناراضي. البته دلته به مونږه د قاعده دا یاد ساتو او دا د هدایت النحو مصنف رحمه الله هم ذکر کړی دا چې کم اسم غیر منصرف وي، چې کم اسم دا غیر منصرف وي چې کله مونږه ته د اضافت کو، یعنی دا غیر منصرف کلمه مونږه مضاف کو یو بل کلمې ته، یا په دغه غیر منصرف کلمه باندې مونږه الف لام داخل کو، نو بیا به په دغه غیر منصرف کم اسم دی په دې باندې به کسره راځي، خو تنوین به پې بیا هم نه راځي، ځکه چې اضافت او د الف لام دخول دا د تنوین نه مانع دی. یعنی کومه کلمه چې مضافي په هغې باندې به تنوین نه راځي، او به کومه کلمه باندې چې الف لام داخله وي نو د هغې په آخر کې به تنوین نه راځي. یو ځل زه بیا دا قاعده دهراوم، هر هغه اسم چې هغه غیر منصرف وي چې کله مونږه ته دې اضافت وکړو یا په دغې کلمه باندې مونږه الف لام داخل کو، نو بیا به په دغې غیر منصرف کلمه باندې کسره راځي. د اضافت مثال دی مررتو باحمدکم، نو احمد دا غیر منصرف دی، لیکن مونږه ته دې اضافت وکړو کوم طرف ته، لہذا احمد اوس به په دې باندې زیر راځي. نو مررتو باحمدکم به مونږ نه وایو، بلکې داسې به وایو مررتو باحمدکم. او د اضافت مثال دی مررتو بالاحمد، د اضافت نو بلکې د الف لام مثال دی مررتو بالاحمد. نو په دلته مونږه په احمد چې غیر منصرف کلمه وه په دې باندې مونږه الف لام داخل کو، لہذا ته دې باندې کسره او زیر دا راغلی دی.
دې ځای پورې چې دا کم تفصیلات مونږه بیان کړل نو مونږه دا خبره کړې وه چې اسم معرب دا په دوه قسمه دی، یو قسم دی منصرف او یو قسم دی غیر منصرف او بل دی منصرف. نو مونږه د غیر منصرف د هغې تعریف هم وکړو، د هغې 9 اسباب هم په تفصیل سره ذکر کړل، بیا مونږه د هغې حکم بیان کو. اوس مونږه راځو منصرف له. د منصرف تعریف دا دی چې منصرف دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې په هغې کې د منصرف یعنی د غیر منصرف کم 9 اسباب دي، په هغې کې 2 سببونه یا یو سبب چې قائم مقام د 2 سببونو وي دا پکې موجود نه وي. منصرف به موږ هغې اسم ته وایو چې په هغې کې د منصرف د 9 اسبابونه 2 سببونه یا یو سبب چې قائم مقام د 2 سببونو وي دا پکې موجود نه وي. او د منصرف حکم دا دی چې په دې باندې کسرم راځي او په دې باندې تنوین هم راځي. مثلا د حالت رفعی مثال دی د مفرد منصرف صحیح جاءنی زید، د حالت نسبی مثال دی رأیت زیدا، او د حالت جری مثال دی مررت بزیدین. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په دې 3 جملو کې په زید باندې تنوین راغلی دی. په لومبي مثال کې په زیدون باندې 2 پیش تنوین راغلی، په دویم مثال کې په زیدن باندې د 2 زبر تنوین راغلی، او په دې دریم مثال کې مررت بزیدین باندې په زید په دې دال باندې د 2 زیر تنوین راغلی دی. او که داسې مونږ وګورو نو په دې باندې جر هم راغلی دی مررت بزیدین، جر نه بلکې کسره پې راغلی ده مررت بزیدین کې په دې دال د لاندې 2 زیر راغلی دی. یا مونږ داسې وایو الى زیدین کتبت الى زیدین، نو دلته هم په زید باندې کسره راغلی ده. نو د منصرف حکم دا دی چې په دې باندې به کسره هم راځي او تنوین هم راځي. نو ته دې ځای پورې مونږه کم د معرب لومبی قسم اسم متمکن هغه مونږه په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کو. ان شاء الله تعالی د سبا نه به مونږه د معرب کم دویم قسم دی د هغې تفصیلات دا به ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.